الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. د سورة جمعہ آخر درې آیاتونه دي. ناوخته دی زر دې ترجمه او تشریح مختصره کومه. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، کله چې آواز وکړی شي، اذان وکړی شي مانځه ته، من یوم الجمعة، د ورځې د جمعې نه، فاسعوا الی ذکر الله، پس لاړ شئ په تیزۍ سره الی ذکر الله، یاد د الله ته، وذروا البیع، او پرېږدئ اخیستل او خرڅول، ذالکم خیر لکم، دا دنیا دینی رجحان او دینی طرف ته جوکاوېدل تاسو ته وایم دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره، ان کنتم تعلمون، که پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة، کله چې ختم شي مونځ، فانتشروا فی الارض، پس خواره شئ په ځمکه کې، وابتغوا من فضل الله، او طلب کوئ د مهربانۍ د الله نه، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، یاد کوئ الله لره ډېر ډېر، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې کامیاب شئ. واذا رأوا تجارة، کله چې وویني، واذا رأوا تجاره، کله چې ویني دا خلک تجارت لره، او لهون، یا اوینی اغا خبری لا چې سړی د مقصود نه غافل کوي، یعنی ډول واوري، نو انفضوا الیها، دوی ورځي دیتا، وترکوک قائما، او پریدي تا لرا ولاړ په خطبه باندې. قل ته ورته ووایه پیغمبره، ما عند الله خیر، هغه چې د الله سره څه دي ډېر غوره دي، من اللهو، دغه ډولونو وهلو نه، ومن التجاره، او دارنګې د اخیستو خرڅولو نه، والله خیر الرازقین، الله بهتر رزق ورکوونکی دی د رزق ورکوونکو نه. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، دا خطاب خاص دی په اتاتیا ځایونو کې الله قرآن کې ذکر کړی، اتاتیا ځایونو، او مو دا هغه ځای کې راځي چې رستو احکامي، نو الله تعالی د ایمان په وجه باندې مؤمنانو ته وایي چې مؤمنه ته خو مؤمنې، زما د احکامو پاس به کوې. اذا نودی للصلاة، کله چې آواز وکړی شي، یعنی اذان وکړی شي د پاره د مانځه، من یوم الجمعة، د ورځې د جمعې نه، د جمعې په ورځ چې کله اذان وشي، هغه زمانه کې بس دغه اذانو چې امام به په خطبه باندې کېناسته، نو د هغه مخې ته به اذان کېده. اوس چې د کوم اذان خبره ده، همدغه اذان دی چې کومه امام خطبې ته پاسي، دغه اذان چې وشي نو هر څه به بندوي. زمونږ طریقه لږه بدله ده، اصل خبره دا ده چې په دغه خطبه کې به پیغمبر خدا تقریر هم کو، په دغه کې به وعظ هم کو. زمونږ خدا طریقه د مخکې وعظ او نصیحت وشي، او بیا خالصه خطبه امام ووایي او خبره ختمه شي. نو د دې وجې نه هغه اذان اول چې بیا وروستو حضرت عثمان ابن عفان په زروان نومي مقام چې لوړه آبادي وه په مدینه کې په بازار کې، او خلک ګڼ شو، نو هغه بیا دریم اذان هغه ځای نه شروع کو چې هغه اذان به کېږي، هغه د دې دپاره دی چې وخت لمانځه داخل شوی دی. نو فاسعوا الی ذکر الله، تاسو سعی وکئ، سعی تیز تللو ته ویلې کېږي، منډې وهلو ته ویلې کېږي. الی ذکر الله یعنی خطبه تا
د خطبې اورېدلو ته د پیغمبر وعظ او نصیحت اورېدلو ته په تلوار لاړ شئ. خو د تلوارې معنا دا نه ده چې منډې به وهي، ځکه د منډو وهلو نه په بل حدیث کې منع راغلې ده چې تاسو کله مونځ روان شئ مانځه ته او مونځ ودرېده نو فعلیکم السکینه، منډې به نه وهئ، ښه په آرام باندې به لاړ شي. چې کومه حصه د امام سره وموندله هغه دې وموندله، چې کومه نه ده موندلې هغه به ځان له وکړي. پیغمبر خوا په دې الفاظو باندې ویلي دي. دلته مراد تیستل دي. وذرو البیع او بیع پرېږدئ. بیع اصل کې خرڅولو ته وایي او کله د خرڅولو او اخیستلو دواړو په معنا ده، ځکه معنا ما داسې وکړه چې پرېږدئ اخیستل خرڅول. نو بیع هم منع ده او اخیستل هم منع دي، بلکې هر هغه کار حرام دی چې د جامع مسجد په لار کې تا ته رکاوټ سازېږي. د دې وجې نه که یو دوه کسان په ګاډي کې ناست دي یا یو دوه کسان په کشتۍ کې ناست دي او جامع مسجد ته روان دي او په دې کې ځان له بیع او شرا کوي، نو دا منع نه ده. اصل کې هر هغه کار منع دی چې تا د جامع مسجد د تلو نه منع کوي. نو که ته په لار باندې روان یې او په تلو تلو کې خبره کوي، دا منع نه ده. او په دې وخت کې د قرآن تلاوت هم نه دی پکار، په دې وخت کې بخاري کتل هم نه دي پکار، بل په دې وخت کې هغه عبادت چې ستا او زمانه د الله مطلوب دی تلل دي، بس زی به دې وخت کې بس. ذالکم خیر لکم، دا ذکر د الله ذکر ته دوړ او منډه دا ډېره غوره ده. تاسو ته وایم خیر لکم، ستاسو دپاره ډېره بهتره ده. د دنیا د دغې متاع فانی نه او د متاع دني نه دا تاسو دپاره ډېر لوی بهتره ده. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. د پوهې سره تعلق ساتي چې باقي څه شی دی او پانی څه شی دی، که په دې پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة، کله چې مونځ ختم شي فانتشروا فی الارض، نو خواره شئ په ځمکه کې. فا دپاره تعقیب مع الوصل ده، د سار نه چوټي ده، کارونه مارونه بند دي، ځان د جمعې مونځ ته تیارې دی. نو چې کله مونځ وشي نو تاسو اوزګار شئ د دنیا کار ته، نو فانتشروا فی الارض، ځمکه کې خواره شئ. د حلالې ګټې وټې دپاره، د دین د کارونو دپاره، د دنیا د کارونو دپاره. وابتغوا من فضل الله، او طلبوئ د مهربانۍ د الله نه، د خدای مهرباني طلب کوئ. یعنی معنا دا ده چې حلال روزي ځان دپاره طلب کوئ. طالب العلم او د عالم دپاره پکار دي چې کله د جمعې مونځ وشي فوراً د خپله مطالعه شروع کړي، فوراً د طالب العلم د خپل سبق دور شروع کړي. خیر او برکت په الله اچوي هغه طالب العلم ته او هغه عالم ته چې د جمعې په مانځه پسې فوراً هغه خپل کاروبار شروع کړي. دغسې زمیندارو ته به زمینداره کې او دکاندار ته به دکاندارۍ کې او هر یو دنیا کار کوونکي ته د دنیا په کار کې به الله پیدا شي چې حلال کار کوي او جایز کار کوي. او بیا چې د دنیا په کار کې اړم شئ نو هم الله به نه یېروئ. واذکروا الله کثیرا، یادوئ الله لره ډېر. که ته د دنیا هر یو کار کې نو تا ته الله هلته یادي. جمعې مونځ کو دکان ته لاړې نو هلته اوس ناجایز اخیستل خرڅول مه کوه، په ټول کې کمې او زیاتې مه کوه. زمیندارۍ دپاره لاړې نو پردی حرام مه کوه، پردی پولې مه وهه، پردی ځای نه مه قبضه کوه. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، دې دپاره چې کامیاب شئ. لعل چې د الله په کلام کې راشي نو دې معنا اصل کې د الله مې کې لکې تفلحو، دې دپاره چې کامیاب شئ. حالانکې لعل خو په عامو کلامونو کې د ترجیح دپاره راځي. وإذا رأوا تجارة او لهوا، کله چې ویني دا خلک تجارت لرا، تجارت څه ته وایي؟ فعل التاجر، او فعل التاجر څه دی؟ یبیع و یشتری، ای معنا ده. او لهوا، یا اوویني هغه بې پیدې کار. لهو هر هغه شي ته وایي چې سړی د مقصودي کار نه مشغوله کوي، هر هغه کار، هر هغه شی بدقه لهو ده. او د هغې مصداق دلته ډول ووهلی شو،
سورنې ووهلی شو او د هغې وجه دا وه چې مدینه منوره کې قحط او د غنمو کمی او دا قافله تلې وه او عین په دې وخت کې مدینې ته رادننه شوه او چې مارکیټ ته راورسېده نو ډولي وواهه انفضوا الیها نو ورځي په دغې لهوه پسې دا ضمیر لهوې ته راجي دی ورځي په دغه لهوه پسې وترکوک قائما او پرېږدي تا لره ولاړ په خطبه باندې 12 کسان پاتې دي 10 مبشره پکې دي 10 مبشره حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا پر یا 12 کسانو کې شامل دي اته کسان نور دي نو ټول تلي قل تو ورته ووایه پیغمبره ما عند الله خیر هغه شی چې د الله سره دی دا ډېر غوره دی من اللهوې د دغې ډمامو وهلو نه ومن التجارت او دارنګې د تجارت کولو نه تاسو دې لپاره منډه کوئ چې ما ته به دانې میلاو نه شي او خلک به والي او زه به پاتې شمه خدا د مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې دغه وخت کې یو روایت داسې موشته چې مونځ به مخکې کېده او خطبه به وروسته ویلې کېده او د خطبې په باره کې د صحابه کرامو دا خیال نه و چې د دې دا سماع داسې ضروري او لازمه ده چې ګینې سړی د داسې یو اهم کار لمته نه پاسي کېدی شي دا چل شوی وإذا رأوا نو دغه دا قل اوایا ما عند الله خیر هغه چې د الله سره څه دي ډېر غوره دي من اللهوې د دغې عبثیاتونه ومن التجاره او دارنګې د دغه تجارت اخیستو خرڅولو نه والله خیر الرازقین الله بهتر روزي ورکوونکی دی د روزي ورکوونکو نه ولې خطره کې ستا ذمهداري خو الله اخیستې چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها او الله بهترین رزق ورکوونکی دی ته به د رزق نه پاتې کېږي آینده لپاره به دا کار نه کوئ مشرانو او دا داسې حرکت به نه کوئ لکه دا کوم چې وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې کې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک ولکار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کې الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې استقامت له دین هم نصیب کې ای زموږ پروردګار زموږ څونه مشران زنانه نارینه کشران وفات شوي ټولو بخې څونه الله تعالی د مسلمانانو بیماران ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي خدای زموږ د ملک استحکام راولي خدای دا اسلام قلا سازه کی خدای دا قرآن پر رنگ کې رنگ کې د اسلام پر رنگ کې رنگ کې خدای دې اغیارو د قانون نه او دې نظام نه موږ زر تر زر اخلاص کی یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې امین صلی الله تعالی